جی ملګرو دا هغه ایریا ده مالیار پروډکشن سره زه ستاسو په خدمت کې یو ځل بیا حاضر یم. دا هغه ایریا ده کوم ځای پورې چې وال راغلی دی، دغه ځای پورې وال راغلی دی، دې نه پس دا وال نشته. دا یو وال د کاڼو ده او دا کنیکټ کول پکار دي. چې دا کنیکټ شي نو دغه اوبه چې کومې دي، دغه اوبه چې مونږ کمې وروستو خولې، نو دغه اوبه به داسې واپس نه راځي. دا ناله چې کومه ده، نو دا د باړې ناله ده. دا د باړې ناله ده، ټول نه غټه ناله ده او د دې نالې په سر باندې ټول کلي پراته دي. نو دا اوبه واپس ځي، دغه سیند خرابول هله کوي چې دا لکه دا دې کې سیلاب وي او دا واپس لاړ شي. نو د دې خپلې اوبه هم وي او دغه اوبه چې راتاو شي نو اخوا دا نورې نشي تللی، نو دا واپس لاړې شي دا اوبه، نو داسې په دې کلو باندې ورشي. نو هغه خلکو ته هاي الرټ د دې دپاره دی، حکومت د طرف نه بار دغه خلکو ته ویلې کېږي چې کم د دې نالې خوا ته کم کلي دي که نه، کم کورونه دي، کم کچه کورونه دي، یا کم ګجرانو کم څاروي ساتلي دي، نو د هغوی دپاره الرټ ځکه دی چې لکه هغوی دپاره خطره شته. خطره داسې شته که دغه اوبه داسې را دریای کابل را تیزې شوي یا زیاتې شوي، یا خو بارانونه زیات شو، یا څنګه چې اورو چې د چترال سایډ نه اوبه را روانې دي، نو بیا دوی ته ډېره زیاته خطره ده. نو نه غواړو چې لکه مونږ بیا یو ځل داسې پیښې سره مخ شو چې په 2010 کې مونږ ناګهاني افت سره الله دې مونږ ټول وساتي، ځکه چې حفاظت د الله ښه دی. الله تعالی چې د انسان حفاظت کوي نو هر ځای کې کولی شي. نو د دې په غاړه چې کوم کلي دي د باړې، د دې نالې په غاړه چې کوم کلي دي، نو که زما اواز زما غږ هغوی اوري، نو د حکومت د سایډ نه بار مونږ ته دغه انډیکیشنز دي، خاص کر د باړې خوا ته چې کوم کورونه دي، نو هغوی ته دا دغه دی چې تاسو خپل ساز و سامان، خپل ماشومان چېرته محفوظ مقام باندې ورسوئ چې دا خطرې ختمې شي، دا بارانونه ختم شي. بېشکه تاسو خپل کورونو ته راشئ. یو کس نیم تاسو پرېږدئ د مال حال لپاره یا دغه دپاره، یو کس نیم په کور کې پرېږدئ، که نه نو بیا دوباره خپل ځای ته بیا تاسو راتلی شئ څه ټایم پس چې تاسو ته کله ګورنمنټ ووایي. خو د ګورنمنټ د سایډ نه چې نن سبا د هاي الرټ دي، د دې وجې نه چې لکه اني ټایم دی کې اوبه زیاتېدی شي او دا ناله د باړې دا ناله واپس تلی شي. هیله لرم چې زما خبرو سره به تاسو اتفاق هم کوئ او الله دې وکړي چې ګورنمنټ مونږ دپاره کم کارونه کړي دي، لکه داسې کارونه چې کوم دي که نه، دا وال چې کوم دی، نو دا مونږ منځ کې ځای کې مات کړی دی. خطره صرف د دغې وجې نه ده. اوس دا کاڼې خو مونږ کور ته وړی دی، دا کاڼې دې باندې مونږ خپل کور جوړ کړی دی، خو دا صرف انفرادي فکر دی او هغه هم د آخرت فکر نه دی. ګورې دا غلا ده، دا د حکومت غلا ده، دا د هر غریب سړي غلا ده، د هغه نه تا دغه پټ کړی. نو دا چې کم ځای کې مات شوی دی، نو په دغې به سیلاب درځي. نو آیا دا بد مونږ سره حکومت وکړو، دا مونږ ځان سره په خپله وکړو؟ په دې خبره باندې سوچ پکار دی. ما خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ، الله دې وکړي چې الله مونږ د ټولو افتونو نه، عذابونو نه په حفظ و امان کې وساتي. هر مؤمن مسلمان کم ځای کې چې دی د لر او بر پښتون یا مسلمان چې کم دی، هغه دی الله تعالی د هر قسمه شرورونه، هر قسمه مشکلاتو نه په امان کې وساتي. خپل دعاګانو کې مونږ هم یاد ساتئ. مالیار پروډکشن لایک کوئ، سبسکرایب یې کوئ او خپلو ملګرو سره شیر کوئ. انشاءالله داسې څه خبره نشته او انشاءالله دغه احتیاطي تدابیر دا ضروري هم دي زمونږ دپاره هم او ستاسو دپاره هم. انشاءالله د ګورنمنټ د طرف نه چې دغه انډیکیشنز راځي په دې به عمل کوو. خو ما وی چې تاسو ته واضح صورتحال دغه کوم مخامخ کوم، چونکې د سیند سره ډېر زیات نږدې پروت وم، نو ما وی چې تاسو ته دغه خبرې در مخامخ کوم. ډېره مننه، په لوی الله مو سپارم.